پېښور زلمي له د پی ایس ایل په لومړني میچ کې کویټه ګلیډیټر په 80 رنزونو باندې شکست ورکو. یو خو پیچ کنډیشن چې کوم ټوټلی بیټینګ د پاره جوړو خو د پېښور زلمي بیټینګ په ناکامه شوی دی. که بالینګ ناکامه شوی دی نو زمونږ به ووایو چې پیچ بیټینګ د پاره جوړو خو بیټینګ هم ناکامه شوی دی. ډېر ښه بیټسمنان د پېښور زلمي په پلینګ 11 کې موجودو. مکمل سکور کارډ باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. بل کم کلاړي غلط شاټ واخله د کم کلاړي په وجه باندې د پېښور زلمي بیټینګ هم فلاپ شوی په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره یې ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله ډیټیل سکور کارډ طرف ته راځو. تاسو له په سکرین باندې ښکاري کویټه ګلیډیټر 214 رنزونه کړي. درې کلاړیان یې آوټ 16 اورونه مکمل واخلو چې په جواب کې ورپسې د پېښور زلمي ټوټل ټیم په 15 اورونو کې په 136 رنزونو باندې آوټ شوی دی. د پېښور زلمي ټوټل ټیم په 136 رنزونو باندې آوټ شوی دی. چونکې وکټ چې کومه د بیټینګ په فیور کې و. راولپنډي ګراوند چې کوم دی بالکل فلیټ ټریک ته بالکل فلیټ وکټ ته هغه باندې بیټینګ ډیر په اسانه باندې کیږي. په هغه باندې سپینر بادر هم داسې خاص وکټ نشي ایستلې او فاست بادر خو په هغه باندې داسې دی لکه کمنټیټران اکثر په دغه پیچ کې کلم میچي نو فاست بادر په ډیر زیات ډبیږي. نو کمنټیټران وایي چې دا پیچ چې کوم دی دا فاست بادرانو دپاره ګریویارډ دی او قبرستان دی. خیر راځو سکور کارډ له تاسو له په سکرین باندې ښکاري. ډومبنی بیټینګ کویټه ګلیډیټر کړی چونکې ټاس بابر اعظم وګټلو خو بیټینګ یې کویټه ګلیډیټر ته ورکو. کویټه ګلیډیټر د طرف اوپنرانو زبردست سټارټ ورکو کویټه ګلیډیټر ته چې سور شکیل 42 بال 59 رنزونه جوړ کړل او فن ایلن 25 بال 53 رنزونه جوړ کړل. د نیوزیلینډ اوپنر بیټسمن دی. په پاکستان کې هم د پاکستان بادران د ډبول دي او په نیوزیلینډ کې هم د پاکستان بادران د ډبول دي. جی حسن نواز په نیوزیلینډ کې ناکامه شو. 5 میچونو کې صرف یو میچ کې سنچري وخلی و. تاسو له یاد شي هغه نن سکور کو راولپنډي سټیډیم باندې 32 بال 41 رنزونه جوړ کړي دي. رایل رسو 10 بال 21 اور کوشال مینډس 14 بال 35 رنزونه جوړ کړل. دا تاسو له څومره هم بیټسمنان خریدار خپل ټیم اوپنران دي رورا. سور شکیل چونکې اوپنر نو چونکې سور شکیل له پکارو چې د اوپننګ کوشال مینډس اور فن ایلن ته ورکړو نو دا سکور به نور هم زیاتو. سور شکیل میډل اډر بیټسمن دی خو دلته اوپننګ کړي خو کلیک شوی دی ښه بیټینګ کړي دی. بل حسن نواز هم اوپنر بیټسمن دی. رایل رسو هم اوپنر بیټسمن دی. کوشال مینډس هم اوپنر بیټسمن دی. لکه کویټه ګلیډیټر سره اوپنران ډیر زیات دي. ښه رابه شو د پېښور زلمي بالینګ وګورئ. سیم ایوب 3 اوور 26 وکټ یوم نه. محمد علي ډیر زیات ډبېدلی 4 اوور 57 وکټ یوم نه. علي رضا 4 اوور 31 یو وکټ ښه بالینګ کړی دی. نوجوان بالر دی. ایمرجنګ کلاړي دی. زبردست بالر دی. ښه بیټینګ ښه بالینګ کړی دی. الزاري جوزف 4 اوور کړی دی او 53 رنزونه ورکړي دي. یو وکټ ایستلی د ډیم ډبېدلی دی. سفیان مقیم 4 اوور 39 یو وکټ او حسین طلعت پکې یو اوور کړی دی چې اترن زده ورکړي دي او وکټ یو هم نه دی ایستلی. بیا که موږ راشو د پېښور زلمي بیټینګ وګورو نو پېښور زلمي په 136 ټوټل ټیم آوټ شوی دی. سایم ایوب 38 بال 50 رنزونه جوړ کړي دي. بابر اعظم په 2 بال 0 بابر اعظم سکور نه جوړ کړي. محمد حارث هم غلط شاټ وخلو 8 بالو باندې 13 رنزونه. کولر کېډمور چې کوم دی پاسان بال باندې آوټ شو غلط شاټ وخلو. حسین طلعت ښه سکور وکړو سایم ایوب سره خو دی هم بیا کېچ آوټ شو 19 بال 35 رنزونه. میکس بریانټ چې کوم دی دا هم پریشر ایستلی په لومړني بال باندې دی بادر کېچ واغېستلو او دې نه علاوه میچل اوون چې کوم دی زبردست بیټینګ وکړو چونکې دا د استرالیا کلاړي دی خو د استرالیا ډومېسټک کلاړي دی. دله د استرالیا په ټیم کې ډیبیو نه ده کړې خو د سره وکټې پرېوتې. اخرنۍ وکټه چې کوم پرېوتې د هغه د میچل اوون پرېوتې ده چې 13 بال 31 رنزونه جوړ کړي دي. الزاري جوزف 1 بال 0 سفیان مقیم 2 بال 1 محمد علي 1 بال 0 علي رضا 4 بال 0. دا د پېښور زلمي مکمل سکور کارډ د بیټینګ. جی رابه شو مونږه د کویټه ګلیډیټر بالینګ وګورو نو امیر زبردست بالینګ 2.1 اوور کې 11 رنزونه ورکړي دي او 2 وکټې ایستلي دي. کایل جیمیسن 3 اوور 28 یو وکټه. ابرار احمد 4 اوور 42 سلور وکټ زبردست بالینګ ابرار احمد کړی دی. عثمان طارق 4 اوور 26 2 وکټ. شعیب ملک 1 اوور 19 رنز ورکړي وکټ هم نه ایستلي. فهیم اشرف یو اوور کړی پای کې هم اوور رنزونه ورکړي دي. نو د کویټه ګلیډیټر ټولو بالرانو ښه بالینګ کړی. ټولو بالرانو چې کم پکې ډبېدلي دی وکټ ایستلي دي او چې شعیب ملک چې کم دی هغه دی پکې لږ ایکسپنسیو ثابت شوی یو اوور کړی 19 رنزونه ورکړي دي. نو دا پېښور زلمي د کویټه ګلیډیټر سره لومړنی د پی ایس ایل میچ چې په 80 رنزونو باندې د کویټه ګلیډیټر نه شکست خوړلی دی. دې حواله سره تاسو سره د خپل رائے کمنټ کړئ چې آیا پېښور زلمي سټرانګ کمبیک کولی شي که نه.